सर बकफ सर बुलंदियोबंद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर बकफ सर बुलंदियोबंद जिंदाबाद 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 देवबंद। कभी दीन ता खिदमत टोल जहान ता सरगन जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद। सर बकफ सर बुलंद देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद। कभी दीन ता खिदमत टोल जहान ता सरगन जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद। पैरवान पर खियाद इमाम आज़म खत्म कोड़े तल दवख्हार फितना। पैरवान पर खियाद इमाम आज़म खत्म कोड़े तल दवख्हार फितना खत्म कोड़े तल दवख्हार फितना। खुदे दिसात हर वाश हर आन सर बुलंद खुदे दिसात हर वाश हर आन सर बुलंद जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद। सर बकफ सर बुलंद देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद 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 देवबंद। कभी दीन ता खिदमत टोल जहान ता सरगन जिंदाबाद 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 देवबंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रिसाला व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्ल वल अदाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सर बुलंद देवबंद ज़रा और रूह में तेज़ार ज़रा और रूह में तेज़ार पा मौला में सौगन। सर बुलंद व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. زما عزتمندو موږ خو د سبقونو د استادان چې وو موږ خو دا عمر چې تېر کړه فین خلق الله به تېر کړه تقریبا یې پوره نه کړو. شا شروع کولم ودا جواب وکړو چې دغه شروع کوم درې جواب وکړو څلور جواب وکړو یا معمولیان خوځګار ناست هم چې توجیهات کوي بیا لږ نو زموږ خو دغه 500 کاله پورې تقریبا دا درس کې دغه ټول دغه فین خلق الله ویلي. نو دا بیان و تاسو مناسب مفتي صاحب دې کړی دی بیا به ته کوي نور استادان به راغلي زه خو ته یو څو مسلې مخکې ته پېښ کړم الله دې موږ توفیق نصیب وګرځوي. زما عزتمندو دا د سترګو درېدو خبره ده د شي یو ابادېده دي یو د شي بربادېده دي. ابادېږي په څه باندې او بربادېږي په څه باندې. ظاهره ده چې کوم شي باندې محنت وشي او هغې کې تکلیفونه د هغې برداشت شي نه د ابادېدو دپاره ذریعه وي. تاسو ګورئ چې دا کوم شړ ځای دی په دې کې دغو کې تکلیف وکړی شي مشقت برداشت شي د دې نه مدرسه جوړه شي د دې نه ابادي جوړه شي جومات ترې جوړ شي مدرسه ترې جوړه شي او کمرې ترې جوړې شي نو د دې ابادېده په دې محنت باندې موقوف دي. بې محنت نه خود به خود مدرسه جوړېږي نه خود به خود جومات جوړېږي بس او د شي بربادېده دي دا صورت دی چې هغه شي باندې محنت پاتې شي. دا پرېښول د محنت په یو شي باندې ستا زبردست باغ دی زبردست پټی دی لیکن ته په هغه باندې محنت پرېږده یو کال کې څه دغه مه کوه کوشش مه کوه محنت مه کوه هغې نه بعد سادي جوړ شي نو په ځای دې باندې چې ښه پټی دی د هغې نه وروسته سادي جوړ شي. نو د شي بربادېده هغه د هغې دارومدار په تګ د محنت باندې دی او د شي ابادېده د هغې په محنت باندې دارومدار دی. دا عام متعارفه مسترګو د مشاهدې خبره ده. دغه انسان هم دغه شان دی. انسان که محنت په ځان باندې کوي نو د ده نه عجیب شان والا شخصیت جوړېږي واقعي انسان چې جوړېږي او که دی په ځان باندې محنت ونه کړي نو دغه شان هسې کوتک به پاتې شي. او داسې نه که نه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله جل شانه چې موږ د مور د ګېډې نه راوباسلو نو په هغې باندې څوک هغه وخت کې هغه بچی ماشوم خو په څه شي باندې نه پوهېږي نه لا تعلمون شیئا. دغه چې کوم دی نه سوا د علم حضوري نه چې د هغې درمان په عینیت باندې دی هغه علم حضوري قدر کوي د سره چې تږی شي یا وږی شي یا بیمار شي نو جړا یې جړا کوي قدر. حصولي علوم خوا چې بدیهي که نظریه دواړه دغه نامبا دي هغه په نش نه پوهېږي په هغې باندې. نو دا دغه شان وي په ابتدا کې دغه شان وي چې دی نفس اماره بالسوء سره لګېدلی وي شیطان ورسره لګېدلی دی نفس ورسره لګېدلی دی نو هغه ناشنا ناشنا کارونه کې د ماشومان څومره ناکاره شیطاني کوي. دا دغه شان وي لیکن که دی مجاهده وکړي مقابله وکړي لږ غونې د مجلس حکماو د علماو ته لاړ شي نو دی لږ غونې سړیتوب پکې را شي لږ غونې خوالې پکې ته را شي. دا د هغه جواب ورکول دا مجاهده ده جواب ورکول مجاهده ده چې هغه ته وایي چې لږه لوبې کوو دا کار کوه ته وایي چې زه نه کوم. دا مجاهده چې کومه ده دې باندې لږ غونې څه زمانه دا دی مجاهده وکړي نو بیا وروسته لږ غونې ښه شي هغه نفس اماره بالسوء نفس دغه شي لوامه شي والنفس اللوامه ټکي خو عجیب کې راغلی دا هغه ډېره سرکشي ترې کمه شي نو بیا په غلطو کارونو باندې ملامته کوي بیا بیا چې ښه مقابله وکړي ښه زبردسته مقابله وکړي او هغه ته وایي چې دا خواهش پوره ما راغی ته ورته جواب ورکړي نه ورکوم نه درکوم دله نو مکمل جواب ورکول دا ډېر ګران کار دی نفس ته چې هغه خواهش دی د یو شي ته وایي زه نه ورکوم دا مشکله خبره دا مجاهده ده ښه سمه مجاهده ده. نو چې دغه شان وشي نو د ده په نفس کې دغه را شي خوالې را شي ښه پوره نفس بیا دغه نفس لوامه ورته بیا نفس مطمئن نه شي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. مولانا عبدالحکیم سیالکوټي رحمه الله تعالی وایي چې مطلب دا دی چې د الله تعالی په ذکر باندې زړونه مطمئن کېږي
هغه چې تسكن تحت امره ونهيه چې دغه مقابله د شروع کې د نفس او د شیطان سره د هغه تقاضاګانې نه پوره کوي نو د شریعت مطابق زندګاني تیرول د طبیعت جوړ شي دا طبیعت شي البته شیطان د کوم شان کله حمله کوي په ده باندې لیکن چې کله حمله وکړي نو دی دغه کې لرې کړي او تښتي نو دا تاکہ صاحب کشف ولي وګرځي کشف د اولیاء د فراموش دی د انبیاء د فراموش دی دا د مجاهدې سره تعلق ساتي څومره زیاته مجاهده وکړي چې هغه نه دغه وشي دا ولایت په انسان کې دا ډیګري ده دا په محنت او مشقت باندې حاصلېږي نبوت دا نامزدګي دا په محنت سره نه حاصلېږي دا الله تعالی طرف نه یو انتخاب دی چې چاته یې ورکړي دا چې څومره دی مجاهده کوي هغه په اندازه کې صفایي په قلب کې حاصلېږي حتی چې صاحب کشف وګرځي هغه لکه حضرت عمر نو کشف هغه ته کشف و پیغمبر علیه السلام ته کشف شو شپه د معراج باندې پیغمبر علیه السلام لاړو معراج ته بیا واپس راغی چې واپس راغی نو په هغه سبا باندې دغه ورځې باندې ابوجهل سره میلاو شو ابوجهل ته وایي چې ته نوې خبرې کوې نوې خبره ده خشتې او نوې خبره خو خشتې وي څنګه ده چې بېګا د شپې بیت المقدس ته تللی یم دغه اسمانونو ته تللی یم بیا راغلی یم وایي ښه په دغه یو شپه کې ته تللی وم بیا راغلی یم وایي چې او ته به چې مخکې دا خبره وکړې چې او به کوم الله جل شانه عجیب شان دی چې د ابوجهل نه چپړاسي جوړوي هغه الله رب خلقو بس یو خلق راوبلوي راشي یا یې ټول راوبلل پیغمبر علیه السلام ته چې ما ته کوم خبر کړل هغه به دې په مخکې وکړي هغه دا خبره ته وکړه رسول الله چا پسې ګرځېده خو هغه الله جل شانه هغه نه چپړاسي جوړ کړ یو خلق راوباله چې راوبله پیغمبر علیه السلام ته دا خبره وکړه نو په هغې کې چا خندل او چا په خولو کې ګوتې نڅولې چا څه چل ورچل د بیا د هغو د علاقې تلو راتلو د سفر دغه او مختلف خلقو تجارتونو له مطلب راتله بیا وایي چې زه چې ته تللی یم دې طرف باندې موږ ستا نه د هغه ځایونو تپوسونه به وکړو ته موږ له جواب راکړی مسلم شریف روایت کې راځي چې رسول جماعت باندې دومره دغه راغی پېشنیاله چې بل وخت نه وه راغلی تکذیب بدو خو به هر تقدیر تکذیب کوي لیکن رسول په باندې خو د شپې تللی او د بیت المقدس کتو د برندې تللی الله تعالی اسمانونو ته برلی د خپل خپل دیدار دپاره تللی لنریه من آیاتنا الله جایز قدرت ښکاره کوي او په بیت المقدس ځایونه او دغه تماشې دپاره نه دی تللی خو به هر تقدیر پیغمبر علیه السلام ډېر په ډېر دغه کې لاړ شم فجل الله لی بیت المقدس بیا الله جل شانه ما د بیت المقدس مکشوف کړو هغه حجابات رفع شول ما ولیدل نو هغه به تپوس کړو چې پلانکۍ کونه کوم څنګه ده پلانکۍ کونه څنګه راغله نو هغه به تپوس کړو ما به چې شدید جواب ورکړو مجدر دا د انبیا علیهم السلام کشف دی او دغه وجه وه چې الله جل شانه خو ویلی دی اسمانونو ته نو د مکې مکرمې نه دی ویلی بلکې بیت المقدس یې دغه باسل دی ویلی بیت المقدس یې پر اسمانو دی ویلی خو معجزه ده چې په یو معجزه کې بله معجزه راله دننه دا د انبیاو دی او د اولیاو کشف حضرت عمر بن خطاب مشهور دغه دی که نه هغه په دې ایران په سرحداتو باندې جهاد و په هغې کې د هغو مشر قمندان چې کوم د مسلمانانو ساریه و نو هغه په جنګ باندې مشغول و د کفارو سره لیکن دا دی چې کفارو سره څه مه کرکیت کوه چې څه مخکې شا طرف نه کېده حتی چې د مسلمان مابین کې وچخی نو دا حالت دغه میدان جنګ حضرت عمر ته مکشوف شو هغه
مدینه منوره کې په بیت المقدس کې خطبه لسته په خطبه کې چې کوم نه هغه ته حالت مکشوف شو نو هغه چې هغه وصل چې یا ساریه الجبل الجبل یا ساریه د غره تحقیق وکړه د غره نظام ساده هغه وایي دلته کې په دغه کې وایي او دا یو پیژنې دا د امیر اواز دی هغه زه غره طرف ته چې کوم نه چې کوم فوج هغه برابر کړ نو دا کفارو دغه مکر نه د هغو دغه نه الله تعالی محفوظ وګرځول نو عرض مې دا چې کشف لکه څنګه چې انبیاو دی دغه نه کشف د اولیاو دی هغه منقسم دي ګڼ شي اقسام د کشف دپاره راځي دا د مجاهدې سره تړلی شی نو دا انسان چې څو پورې دې مجاهده وکړي نو الله تعالی ته انسان جوړوي انسان دا په اخلاقو باندې انسان دی په ځایي اوصافو باندې او دا په ډېرو غوښو ډوکو باندې انسان نه دی آدمیت جز رضای دوست نیست آدمیت لحم شحم و چوب پوست نیست آدمیت جز رضای دوست نیست د بني آدم دا مدار پر لحم و شحم باندې نه دی دا په سټاګانو کې به غیابه ګډېږي د دې د رمضان په اوصافو باندې دی چې په دې کې اخلاق راشي او په دې کې صحیح عقیدې راشي او په دې کې چې کوم نه راشي صحیح اخلاق راشي دا چې اوصاف پکې تراشي پس هغه کوم دی کې هغه اوصاف زموږ قرآن حدیث مونږ بیانوي نو دا انسان کې د انسانیت د رمضان په دې اوصافو باندې دی چې دا د مجاهده شروع کې او مکمله مجاهده کې په نس کې پاکیزه والی راشي پاکوالی راشي الله جل شانه ته سړی جوړ کړي دا الله تعالی فرمایي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا والذین جاهدوا تاسو طالبان پوهېږئ دا موصول بفعلین دی موصول مبتلا موصول بفعلین هغې کې معنا د شک پرته دی لنهدینهم سبلنا دا جواب دی په واقع کې خبر دی مبتلا دپاره خو په واقع کې جواب دی والذین جاهدوا فینا هغه فی خو ظرفیت دپاره ده تاسو معلومه ده چې متعلق فعل دی که نه فی خو ظرفیت دپاره ظرفیت یو حقیقي دی یو مجازي دی خبره پوهېږئ چې ظرفیت حقیقي خو زمان او مکان دی نه خو نه زمان دی نه مکان دی فینا او ظرفیت مجازي چې هغه ظرفیت عام دی خاص دپاره دا کتابونو کې تاسو مې زاهد ویلي ته دا نه پناه کې نه ظرفیت مجازي شي نه ظرفیت حقیقي شی په کې شي فینا څه مطلب شو نو دوی وایي چې اصل کې دا فی اجلیه دی دا فی د ظرفیت دپاره نه دی فی اجلیه مراد دی الله مقرر ورکوي لکه حدیث شریف کې راځي چې دخلت امرأة فی هرة یو زنانه وه د زنانو د پیشوګانو سره یو بل سره نه لګي ځکه ټول په لوښو کې ګرځي راګرځي یو پیشو چې د زنانو سیروانه یې کړی نو دی ویله چې دا زنانه وایي د هغه پیشو یې وناسو او ویې تاړه نو خپل روټۍ او اوبه له هم نه ورکولې بار ته هم نه پرې خو چې ځان سر کړی وی او په دغه شان تندې لوږې باندې هغه مړه شو هغه پیشو الله جل شانه دا زنانه جهنم ته بوتله دخلت فی هرة لأجل هرة نو فی اجلیه را دی نو دلته کې دا فی اجلیه دی ظرفیه نه دی والذین جاهدوا فینا کوم خلق چې مشقتونه برداشت کوي لأجلنا د الله تعالی د رضا لپاره هر یو عمل چې قابل قبول ګرځي هغه وخت چې قابل قبول ګرځي چې د الله تعالی رضا پکې مد نظر وګرځي کنې لوی لوی اعمال وي لیکن چې د الله تعالی رضا پکې مد نظر نه هغه انسان د هلاکت لپاره ذریعه دی او چې د الله رضا یې مختصر عمل وي لیکن الله جل شانه په ډېر ښه قبولیت سره قبول وګرځوي نو والذین جاهدوا کوم خلق مشقتونه برداشت کړي فینا یعنې زموږ دپاره برداشت کړي د الله تعالی د رضا لپاره برداشت کړي لنهدینهم سبلنا دا جواب خبره دی خو په واقع کې جزا ده دغه مخکني شرط دپاره الله تعالی وایي موږ هغه ته به خپل د لارې د معرفت او د لارې د رارسېدو هدایت وکړو موږ دا اشکال نه واردېږي چې دا مجاهده خو مبني په هدایت باندې ځکه چې مجاهده بې د هدایت نه نشي کېدی شاته الله تعالی هدایت نه کوي هغه په شرطه په دې کې مجاهده کوي نو دا مسله چې کوم لره دا په دې باندې څنګه مرتب شو دا خو دور غوړي راغی مجاهده موقوف ته په هدایت باندې دی هدایت موقوف شو مجاهدې باندې نو خبر کېږي دا مسله دې چې دا کوم چې مجاهدې باندې کوم هدایت موقوف دی دا عبارت دا هغه نه چې هغه موقوف نه لري ځکه دا هدایت دا یو نور دی یو قسم چې کوم خلق مجاهدې کوي لنهدینهم سبلنا یو نورانیت قلبي هغه ته موږ ورکړو هدایت دغه یو نورانیت قلبي دی دا موقوف دی په مجاهدې باندې
څومره مجاهده یو سړي کې هغه مفضل کې نورانیت او صفایي پیدا کېږي. وإن الله لمع المحسنین. زما عزتمندو دغه شان که دغه شان نه کړي چې مجاهده نه کوي او د نفس سره شیطان او د نفس سره مقابله نه کوي او د هغو چې کوم خواهشات یې سړی پوره کوي نو چېرې د سړیتوب نه برابرېږي، سړی پکې نه برابروي. هغه که انسان کې انسانیت جوړ شي چې دې کې اوصاف راشي مقابله دې وکړي نو په نفس کې صفایي راشي، هغه صفایي نه وروسته دی صحیح انسان جوړ شي، صحیح بني آدم جوړ شي. زما عزتمندو تاسو مو ټول ته دا معلومه ده چې په ابتدا کې څوک مولا کېږي نه، دا مجاهدې شروع کړي په دیني مدارسو کې سبقونه شروع کړي نو یو حد ته ورسي نو بیا ورسره په سر باندې لاس کېږي چې ته اوس دې حد ته رارسېدلی ته اوس دې قابل چې ته نور چاته دین تعلیم وکړې. نو زما عزتمندو دا په محنتونو مشقتونو باندې دا شی موږ ته رارسېدلی دی. زموږ دا مشران مخکني چې وفات شوي دي نو تاسو ته پته لګي دا هغه کتابونه تاسو وګورئ چې اوس موږ د هغو په کتابونو باندې پوهېږو نه. اوس خو طالبان خو ناشنا غوندې کارونه شروع کړل، داسې په منډه باندې ځي چې زه وایم یو کال میزان صرف وي، بل کال باندې به چې کوم دی نه دی وړه دوره کې، بل کال باندې غټه دوره کې، بیا د کړکڼې په سره په کونه نه پوهېږي، په ټکي نه پوهېږي. دغه نه دا مجاهده غواړي چې علم کول دا زموږ مشران نه چې کوم پاتې شوي مجاهدې سره پاتې شوي. ما ته د خپل استاد ماتوم ورحمت الله علیه دا یاد ده، هغه وایي چې یو ځله موږ چې سبقونه ویل هندوستان کې نو روټۍ نه وه هغه ځای کې خو صورت نه جوړېده. ما کتاب کوته کتاب حشیم چې کتنه نظر مې کوي ویلي شه حشیم په لټې لوږې د وجې نه مې شو دغه کولی. ناګهانه چې مې کاته استاد مې راغلی څه کار مې هلته کې چې راغی نو زه فورا پاڅېدم منډه مې کوله چې پیدا راواخلم. وږي سړي منډه هم څه منډه نه وي که نه دي نو زما استاد مې باندې پوه شو چې سړی وکړي ځکه ما خو منډه کوله لیکن منډه مې سمه نه شو کولی. نو ساره ته چواني راکړه یو څلورنیزې راکړه مو خو باندې وړو واستول. نو هسې عرض دا وي چې دا بې د مجاهدین داسې شی نه حاصلېږي. دې مشرانو تاسو مولانا صاحب مفتي صاحب دا بیان وکړي دا مجاهدې په بنیاد باندې هغو دا کارونه سرته رسولي دي او د هغو ذکر خیر د قیامت تر ورځې پورې به باقي پاتې انشاءالله. او دا مفتي صاحب دامت برکاتهم دا دا ملګري موږ خو د هغې دغه کړو چې الله جل شانهو دې د دنیا آخرت دواړه ښایسته کړي. حتی چې دا د دې مشرانو دغه چې کوم مجاهدې دي محنتونه مشقتونه دي اگر که موږ په هغه شان نه شو کولی لیکن دی چې ځان خو به ترې محرومه کوو نه. ما لا یدرک کله لا یترک کله مثلا چې ټول پر نه شو کولی پرېږدو بیا خو نه ګڼه داسې دی که نه لکه ته مجاهدې سره مفتي صاحب تاسو چې کوم بیان وکړو نو دا مجاهدې موږ انشاءالله کوو داسې دی که نه لکه سبقونو کې به کوشش کوو ځکه بې د سبقونو د کوشش داسې ګزاره نه کېږي. انسان چې انسان کېږي په دې علم باندې انسان کېږي. الله تعالی دې موږ ټول ته توفیق نصیب وګرځي. هلکه زه خو په تقریر باندې پوره نه پوهېږم خو دا صرف دا خبره مو ته کولی دي چې دا مفتي صاحب دی او د ده دا ملګري چې څه دي الله تعالی دې د دنیا آخرت دواړه ښایسته کړي چې دا خپل مشران او محنتونه خلقو ته بیانوي او دې طرف ته خلک رابلي. الله تعالی دې زموږ ټولو خاتمه په ایمان سره وګرځي. مفتي صاحب سره د خپل ملګرو نه الله ته حافظ او ناصر وګرځي. تاسو معلومه ده چې د دنیا شرونه دي فسادونه دي یو فرقه راځي بله راځي او چې کوم هغه فرقې راځي چې هغه بلکل بېدینه فرقې وي که دعوه د اسلام کوي لیکن یې په حقیقت کې بېدینه څوک د یو شي نه منکر دي څوک د بل شي نه منکر دي څوک د بل شي نه منکر دي. نو دا د دې خپلو مشایخو سره چې زمانه پاتې شي د خپلې عقیدې دفاع ضروري ده چې هغه سړی وپېژني چې لکه زموږ دا عقیده ده د دې باندې دا حملې چې څوک کوي دفاع موږ داسې کوو. الله تعالی دې مفتي صاحب ته سره د خپل حافظ ناصر وګرځي د خدای ترقي نصیب وګرځوي او زموږ خردو سره تایید دې دعا ده خو زموږ د زړه سرونه دي په واقع کې که دا دونه کوي نو زموږ د مشرانو هغه نومونه خو دې خلقو دغه سوچه په دغه باندې شروع کړله چې موږ تقلید نه منو هلکه خدای یو دی د خدای رسول یو دی مسله باندې پوهېږي تاسو څلور مذهب ورکې د کوم نه راغله دا څوک دا شوي کې تقلید باندې مسلې کې څوک
سوي دا خدای پاک دا رجال الله دی الله جل شانه دو دغه ورکړی دی طاقت ورکړی دی ټول دا چې کوم بېدینه فرقې دي کله په یو دیني مسله باندې حمله کوي کله په بله باندې کله بله باندې الله جل شانه دو ته طاقت ورکړی دی نور دې ته خدای زیات ورکړي چې د هغه بېدینې فرقو مقابله کول دا د خپلو اکابرو په نقشه باندې تللي الله تعالی دې موږ ټول ته دغه نصیب وکړي خیر زه نور ته دغه نشم کولی ټیک هم نه یم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین استغفر الله تعالی